أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه څو مسایلو شرعي حوالې سره تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. څه هغوی کې یوه ډېره اهمه مسله چې هغه د خمس مسله دی. غواړم چې دې باندې څو خبرې وکړم. چونکې خمس نه ادا کوله داسې وایي چې د امام زمان علیه الصلاة والسلام حق نه ادا کوله دی. چونکې موږ خپله زیارت عاشورا کې لعنت کوو هغو کسانو باندې، اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آخر تابع له علی ذلک. چې خدای لعنت وکړي هغو کسانو باندې، هغو اول کسانو باندې، اول گروه باندې چې هغوی محمد و آل محمد علیهم الصلاة والسلام حق خوړلی دی. و آخر تابع له علی ذلک، و هر یو اخیری هغه کس چې هغه د آل محمد علیهم السلام حق خوري هغوی باندې هم لعنت وي. اوس که چیرې سوچ وکړي زه خمس نه ادا کوم، یقینا زه د امام حق نه ادا کوم، حق دی خورم، دا لعنت ما باندې راغلی دی. خو لیکن داسې ته موږ سوچ نه کوو. یاد وساته هر یو هغه کس چې هغه ګاټه کوي، دکان کوي، استازی کوي، یا مثلا اندیشان سره بینکی پیسې دي، یا پټي نه زراعت نه پیسې ګټي، هر کس باندې که حساب که چیرې وکړي خمس واجب کیږي. ډېر کم کس به داسې وي چې هغه یو تاریخ که چیرې ځان ته معین کی او اخ تاریخ نه بعد هغه وکسي چې هغه سره جیب کې 1 روپۍ نشته، بینک کې 1 روپۍ نشته، کور کې 1 روپۍ نشته، بیا مو ویلی شو چې د کس باندې خمس واجب نه دی. خو دا ډېره مشکله خبره دی. لحاظه ضروري دی چې مو د خمس یو تاریخ معین کو. مثلا غدیر ورځ شوله، مثلا 1 محرم شولو، 1 جنوري شولو، داسې تاریخ معین کې هغه نه بعد ته ځان وکسه چې تا سره څوره بچت پاتې دی هغه باندې خمس واجب دی. ایتو ګاډی دی وروره چې تا خونې کې ساتلی دی، دا ګاډی که چیرې تا ضرورت پاره دی، یعنی ته د ورکې سکول ته بچي بیایي، ته د مړی زنده ورکې کوي او کور ضرورت پاره دی، و هغه ګاډی هم ایتو شان دی، ایتو حیثیت په مطابق دی، یعنی 10-12 لاک والا ګاډی دی. که چیرې ته مثلا یو میډل فیملی سره تعلق لري او تا ځان ته 25-30 لاک ګاډی خستی دی، اضافي پیسو باندې خمس تانی واجب دی. اندیشان سره هغه ګاډی چې هغه ته ټیکسي ته ورباندې خستی دی چلوي دی، یا مثلا ضرورت کې د نه دی ګټې د ورباندې پیسې، دغه ګاډي باندې هم خمس واجب دی. هغه اوغا چې هغه ته کور کې ساتلی دی، چې هغه نه ته شودې لیشې و هغه شودې ته بازار ته وړي خرڅوي، دغې اوغا باندې دا خمس واجب دی وروره. اندیشان سره کفن، هغه کفن چې هغه ته کربنان راوړی دی، دې مقصد دپاره ته زه کله مړ شوم ما دغه کفن کې دفن کوی، هغه کفن کال در سره وویلو هغه باندې هم خمس واجب دی. واقعا افسوس خبره ده، مو خمس مسئلې کې ویلې دوره غافل یو. فروعي دینونه دی لکه څنګه المونځ دی واجب دی، خو خوان سره مو تاسو جمعې ورځې ته یاد شو او پیش نماز پسې المنځو کې ودرېږو، 5 وخت المونځ یا کوو، اندیشان سره روژه یا ښه ماشاءالله وي جذبې سره ساتو، اندیشان سره خمس واجب دی. دا خو نه دی اسلام کې چې مثلا کوم شی ایما خوښ دی هغه زه ونه رواخم، کوم شی ایما نه دی خوښ هغه زه ونه پرېږدم. نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ځنو باندې مو ایمان راوړو او ځنه مو نه منو. نه دا اسلام دې ته نه چې اسلام کې ته یې بیا به هر یو عین، هر یو رول، هر یو واجب باندې په کار ته عمل وکړي چې هغوی کې یو خمس دی. اندیشان سره هغه زنانه چې هغوی سنا دی ورسره میړو ته کړي دی، مهر کې نه، مهر کې خمس نشته، خو مثلا میړو ته سنا اخیستي دی. ځینې وخت کې د داسې کوي چې مثلا میړونه هغوی سنا خلي، لکه څنګه بینکي پیسې چې اندیشان سره سنا یا یوه پیسه دی بچت دی او کور والا صحیح وي، تو دا چې که فیوچر کې چیرې داسې مشکل راغللو پیسو ضرورت شو دا به ته خرڅه کړو. یا مثلا هدیه دی، صحیح شو، هدیه کې ها سیستاني هغه په نږدې واجب دی، خو هم سره رهبر په نږدې واجب نه دی. یا هدیه دی، یا اندیشان سره چاویر کړي دی میړو ته خسي دی هغه سنا. اوس به دا سنا مو کسو که چیرې هغې ښځې حیثیت په مطابق دی، لکه نن سبا په چینار کې 3 تولې 5 تولې دا یو نارمل شی دی، دا یو حیثیت په مطابق دی، خو دې کې خمس نشته. که چیرې هغه سنا چې هغه د حیثیت نه زیاته دی، اگر چې استعمالوي هم، مثلا یوه ښځه دی په چینار ماحول کې هغه سره 10 12 15 20 تولې سنا دی، اضافي تولو باندې خمس واجب دی. صرف اور صرف چې اسلام ته اجازت در کړی دی هغه یو کور دی، رهایش دی چې هغه ته حیثیت په مطابق وي، صحیح شو، هغه کې خمس نشته. و سره یوه سواري دی چې نن سبا سواري د ګاډي ته ویلی شي، هغه ته حیثیت په مطابق وي او ضرورت پاره د خستې خونې چلان پاره. دغه دوونه علاوه که ته دکان دی وروره
दुकान ज़रूरत की न रची दुकान की तो कुर्सी दे दुकान की तो मीज़ दे दुकान की तो डेकोरेशन करे दे दुकान की तो मसलन किताबुन दी दुकान की तो किमरी दी दुकान की तो कपड़ा दे दुकान की तो कुम यो दुकान दे परचून सामान दे आगा टोला बते हिसाब कवी या कोई पिंजम हिस्सा खम्स तो बंदी वाजिब दे अंदिशोन सर अज़मा की तरह तू زمکه آیا خمس ور باندې واجب دی کنه دی که کومه زمکه ما خستی دی چې هغه کې مو کور جوړ نه کو کال کې نه 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 هغه اسلام آباد کې مو خستی دی هغه مو حیات آباد کې خستی دی هغه مو پرچنار کې خستی دی دې زمکه باندې خمس واجب دی او فعلا کوم قیمت لري اوس قیمت لري ما په 15 لک خستی هغه نه کسم اوس هغه 15 لک زمکه ما په 50 لک دی اوس په 50 لک نه خمس وباسي صرف ایوا زمکه تو معاف دی چې هغه وراثت کې تو پلار طرف نه پاتې دی هغه ته معاف دی کې خمس نشته خو هغه یا اعلی چې کله ته پلار خمس لنډوالي والا نو یا کلنډوالي والا هغه د ځمکه ته صفا کړی و بیا ته خمس نشته اما یو پلار دی چې هغه خمس لنډوالو خو مړ شولو هغه ځمکه متپاتې شو دغه وراثت کې خمس واجب دی په کار د ځمکې نه اول ته خمس وباسي دغه جامع ته مو غندلې دي دغه جامع ته غندلې دي وروره دغه المنج هم ته جایز نه دی غستبل یا جایز نه دی هغه خونه چې خمس نه ادا نه دی کړي هغه خونه کې المستا یا حرام دی هغه خونه په کرایي ورکول هم جایز نه دی په کچيري په کرایي د ور کړلو هغه کور یا کومه کرایه ته رچی هغه پنځم حصہ امام ورکی شامل دی هغه به خمس لنډوي اخیری مسالې طرف ته راځم ځنه مؤمنون مونږ دا سوال کوي چې هغه صاحب مو قرضا دی چاته مو قرضا ور کړی دی هغه کې مو څوک خمس مونږ کیږي کنه کیږي یو مثلا بانک کې مو چولې دي یو رقم قرضا دی یو مثلا ځنه مؤمن ته مو قرضا ور کړی 15 لک یو نیم کال شوالو او زه څه کوم خمسونه لاند کوم کنه دي کې دوی خبرې دي کچيري هغه قرضا هغه کاس نه تو قرضا وسیلیږي هغه بانک نه تلور شي ټي ام کارت داخل کې هغه تر باسای شي بیا مراجعي فورا تو باندې واجب دی څنګه د خمس تاریخ تو باندې راغللو فورا واجب دی چې هغه بانک نه ته پیسې راو باسي پنځمه حصہ لاند کی یو اندیشون سره هغه مقروض څه تو قرضا ور کړی دی هغه نه د پیسې ورواخي خپل خمس ور نه وباسي خو کچيري د سي ممکن نه دی مطلب نشم لنډوای هغه مترکوي نه پیسې نو بیا اوره پورې تونی واجب نه دی کله هغه قرضا ته وصول شوله هغه نه بعد پنځمه حصہ په کور ته نه وباسي خمس ادا کی لہذا د یو دسي واجب دی چې دینه مو غافل یو او مو د امام حق خورو امام حق باندې د مو تصرف کوو خونی کې د اوسېږو خونی کې البته یوه خبره دی ځنه برادران دا سوال کوي څه هغه صاحب یو کاس دی مته یقین دی چې هغه د خمس نه لنډوي هغه مته دعوت وکړو مړې ته رو وختلم یو خونی کې زه خوب کوم یو کړه مړې خورم خړای شم کنه شم خړای بالکل خړای شي جایز دی د امام طرف نه یو لطف دی تو باندې شیاو باندې چې کوم کاس ته خمس نه لنډي تا هغه خونی ته ویر شي مړې او ته خړای شي د امام طرف نه مته اجازه ده البته هغه ته جایز نه دی کوم کاس ته خمس نه لنډي هغه پیسې چې دي سره خمس والی دي او سلوس کې دي هغه نه دو نو خونی ته سبزی راوړای شي نو نه ځان ته جامع پرې کوي شي نو نه زمکه خستای شي نو نه سفر کوي شي یو شای هم ورته جایز نه دی لہذا ضروري د مؤمنانو کچيري غوړي یو انسان ته حقيقي شي په کور د ټولو واجباتو باندې اعمال وکي واغوي نه من جمله یو خمس دی اخر کې دعا ګوهیو چې الله رب العزت متدغ واجب باندې خمس ادا کول باندې توفیق عنایت کی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته